اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو، زمون پروګرام تکرار ستاسو سره روان دی. په دې تکرار پروګرام کې به موږ چې د سواد کم مسایل دي موږ به په هغې باندې خبره کوو او هغه به موجوده حکومت ته ورمخې ته کوو. دوستانو، نن سبا په سواد کې ډېره زیاته یخني ده، منفي 2 درجه حرارت دی. بل دا چې سواتیانو لی اسې هغه ګیس ورته په دې پیپونو کې وښو، نو هغو پسې زر زر ټایلونه او ماربل په کورونو کې ورغول، برجي خانې ورکې شولې، د اور د بلېدو هغه ځایونه زمونږ ختم شول. نو اوس موږ د هغې سره عادت کړو، خو اوس ګیس شته دی، نو نه ګیس په چولو کې شته دی. هیټر خو جو په سواد کې هسې هم څوک نه چلی ځکه چې ګیس دونه شته دی. نو زمونږ د موجوده حکومت نه ډېرې زیاته تمه وه چې چونکې وفاقي وزیر زمونږ د سوات نه کم چې د کمیونیکیشن منیسټر دی، وزیر اعلی زمونږ د سوات دی، خو سواتیان هم هغه شانتې خوار او اریان پاتې دي. زما د موجوده حکومت نه د ګیس په باره کې ځکه چې په ګیس باندې موږ ټیکس په موږ باندې ټیکس لاګونه دی په سوات باندې، او ټیکس موږ هم په بیلونو کې ورکو، په بجلی باندې یو ټیکس ورکو. حالانکې موږ ته 15 کاله چوټ دی د ټیکس اوس هم، خو هغې زړې خبرې له لاړ شو، نو لا زموږ اوس هم 40 کاله پاتې دي په ټیکس کې، کومه چې زموږ سره ګورنمنټ اف پاکستان واده کړي وه. خو به هر حال د هغې 15 کالو په نو ټیکس موږ ورکوو، او بلکې سواتیان د سوات خلک د مخکې نه پکې غلا شته، نه پکې ډاکه شته دی. د بیل داخلولو کې د سوات خلک زما په خیال باندې چې په پاکستان کې د ټولو نه اول نمبر دی. نو بیا هم حیران یم چې د سوات سره دا زیاتی ولې کېږي. زما موجوده کم چې زمونږ منیسټر دی، کم چې زمونږ وزیر اعلی دی، د هغو نه دا خواست دی چې زمونږ سره واده شوي وه چې موږ به سی ان جیانې بندو او لوډ شیډینګ. نن په سیدو کې ګیس نشته دی، د ډوډۍ په ټایم کې ګیس نه وي، د چي په ټایم کې ګیس نه وي، د ماشومانو د سکول په تلو کې ګیس نه وي، او بیل زمونږ نه په ګیس په بیل کې هغه ټیکس هم اخیستی کېږي، د بجلۍ په بیل کې زمونږ نه هغه ټیکس هم اخیستی کېږي. نو موجوده حکومت ته زما دا خواست دی چې کم سے کم کو نور څه نه وي، خو سواتیان د هغې لرګو نه ووتل، نه به یې ورته لګوو، موږ به هغه شانتې لرګي بلول، هغه شانتې هغه سوټې سپیاکې او شتۍ به یې وبلولې، خو چې موږ یې عادت کړو. نو اوس د حکومت نه زما دا خواست دی چې دا ګیس ګوره زمونږ زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی، زمونږ ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف دی د ګیس په وجه باندې. بجلی خو جو بیا هم بهرحال څه نه څه هغه اوس هم لوډ شیډینګ کېږي، ګنټه 2 لوډ شیډینګ کېږي، داسې نه ده چې مکمل لوډ شیډینګ ختم دی. عمران خان لا د سوات خلکو او بلکې د پاکستان خلکو په یو تمه باندې، اوس زمونږ عام سړی خو دا د دې نه خبر نه دی چې نواز شریف پیسې پټې کړي دي او زرداری پیسې پټې کړي دي یا بل پیسې پټې کړي دي. زمونږ زنانه د دې نه خبر نه دي، زمونږ واړه د دې نه خبر نه دي او نه دونه پوه شوي دي. زمونږ عوام د دې نه خبر دی چې زمونږ په چولو کې ګیس دی، زمونږ د بجلی بیل کم دی، مونږ ته بجلی ده، مونږ ته ارزاني ده. زمونږ عوام د دې نه خبرېږي، د دې نه خبرېږي چې په نواز شریف باندې څونه قرضه ده، په قرضې د کرپشن یې کړی دی، زرداري څونه کرپشن کړی دی. هغه زمونږ د عوامو ایشو نه ده، هغه خو د ګون او ښه خبره ده. موږ هم دا وایو چې چا کرپشن کړی دی، چا غلا کړې ده، هغه دی د هغو نه دې هغه پیسې واخیستی شي، په هغو دې کیسونه وچلولی شي. خو زمونږ عوام بلکې زمونږ زنانه، زمونږ واړه په دې نه پوهېږي چې نواز شریف څونه پیسې پټې کړي دي او زرداري څونه. زمونږ د عوامو او زمونږ د وګړي دا خواهش دی چې موږ ته ارزاني، موږ ته ګیس په وافر مقدار باندې، موږ ته بجلی. که موږ دا هیلې بانې کوو چې ګیس هغو خوړلی دی، بجلی هغو خوړلې ده، نو بیا د حکومت موږ ولې کوو؟
بیا خو د دې مطلب دا شو چې زمونږ په دې ملک کې نشته نو کانګله ملک ته بیا څوک راځي خو الحمدلله زمونږ ملک کانګله نه دی اوس پکې هم د ګیس ذخایر شته دی اوس پکې هم ګیس په وافر مقدار باندې دی نو حکومت ته بس خاص کر زما وزیر اعلی ته او زما کوم چې فیډرل منسټر دی کمیونیکیشن مراد سعید صاحب ته زما د زړه د هغې درد نه دا وینا ده چې د سواتو عوامو ډېرې سختې تېرې کړې خو هغه د اپریشن په دغه او خو هغه د طالبان خو موږ سختې تېرې کړې بقایا دي دا حکومت نه زمونږ ډېرې تمې دي او موږ ته دي د ګیس سپلایي او د ګیس کمپرشر چې دی هغه دې موږ ته زر تر زره بحال کړی شي نو موږ به د دې حکومتو د دې وزیر اعلی د دې عمران خان به موږ ډېر شکرګزار یو زما دغه یو څو خبرې وي چې دا د عوامو په وسات باندې زه ګورنمنټ ته ورسوم او زما ګورنمنټ ته دا خواسته چې ګیس تی موږ ته پرشر هم صحیح کړي او ګیس تی په وافر مقدار باندې راپرېږدي